ها بسم الله الرحمن الرحیم کوم ځای پراپرټي پورې مو کار کړی و کرنسي ډیټ اینډ ټایم که نه او نور ټیکس او نمبر هم وشو صحیح ده اټو نمبر یس نو پاتې و صحیح ده که نه او نور د دې نه پس هایپرلینک دی هایپرلینک هم هغه سیم پراپرټي دی کوم چې د ټیکس ده پوه شوې او دې نه علاوه اټیچمنټ هم هغه سیم پراپرټي ده پوه شوې او دې نه علاوه تا سره لوکاپ هم هغه پراپرټي صحیح خو لوکاپ کې لږ کار شته دا به کوو صحیح ده دې نه علاوه ګورم سره یس نو دی فار ایگزامپل دغه کس سره زه لیکم میریډ صحیح نو ګوره ته زه څه اخلم یس نو اخلم دلته څه راغلی موږ سره یس نو اوس ګوره که دا چېرته میریډ وي زه به ورته ټیک مارک کوم چې یس شته میریډ صحیح که نه وي زه به ورته څه لګوم نه به یې لګوم صحیح لکه دې ته مې ولګول ته نور فیلډونه زه ایډ کوم صحیح ده که نه دا ګوره کلیک کلیک صحیح شو بیا دې کې زه دوه قسمه نور آپشن هم لګولی شم دلته راشي ګوره څه لیکلی دی یو یې ټرو لیکلی بل یې فالس لیکلی که چېرته ټیک مارک کې ټرو وایي که چېرته هغه دا به څه شي فالس وایي صحیح ده او بل څه لیکلی آن آف لیکلی دی صحیح ګوره زه څه لیکمه ټرو صحیح سیف کا یس چینج راغی رانغی ولې ځکه دې ځای کې تا څه لګولی دی په لوکاپ نه تا اخیستی فار ایگزامپل څه شی چیک باکس نو چیک باکس خو دلته کې نه راځي دا خو ټیکس دی که نه صحیح شو بیا چې دلته ټیکس باکس راشي نو څه واخله دلته کې ټیکس باکس صحیح اوکې که ګوره یس ټرو فالس ټرو فالس چا چې واده کړی ټرو دی او چا چې واده نه کړی څه شی دی فالس دی صحیح شو ته داسې هم کولی شي دلته راشي فار ایگزامپل څه ولګې آن آف ولګې صحیح اوکې که یس دا وګوره آن آف مطلب کوم چې ټرو کېږي کوم چې ټیک مارک کېږي هغه به آن وي کوم چې ټیک مارک کېږي نه به څه شي آف وي پوه شوې مطلب درې آپشنونه ته په دې ځای کې لګولی شي یس نو ټرو فالس بیا یس نو دپاره ورته څه لګې چیک باکس به لګې ځکه دا ټیک مارک کې راځي صحیح سرچ پوه شول په خبره باندې صحیح ده نو دا موږ سره څه چې پراپرټي وه د یس نو پراپرټي وه صحیح ښه دې نه پس کومه پراپرټي پاتې شوله نوټ سیم دی هېڅ خبره دی کې نشته پوه شوې راشه چیک یې کوه دا ګوره کیپشن ډیفالټ ویلیو ویلیډیشن انډیکس او جنرل الاینمنټ صحیح نور دی کې هېڅ خبره نشته دی پوه شوې ښه دې نه پس تا سره هغه دي څه ورته وایي لوکاپ دی صحیح شو لوکاپ خو مونږ ویلی و که یادم شي صحیح شو خو بیا لوکاپ نه ته لوکاپ کې ته د بل ټیبل هم ویلیو انسرټ کولی شي پوه شوې سره کم بل ټیبل نه یو خو دا ټیبل دی فار ایگزامپل ما سره پروګرامونه دي دا زه کلوز کوم یس ټیبل 1 ته نوم ورکوم فار ایگزامپل نیو لیست څه شی نیو لیست صحیح خو بل ټیبل دلته جوړوم فار ایگزامپل ته لیکمه نیم پروګرام فیس صحیح سیو کا یس یس دلته فار ایگزامپل پروګرامونو کې ما ایډمیشنې کړي دي دا خو پرېږده دلته پروګرامونه به صحیح ولیکو ورډ شو ایکسل شو یو لیډ شو دلته فیسونه جمع شوي صحیح ده کلوز دلته لیکم فار ایگزامپل پریویس منت 13 میاشت صحیح شو پریویس منت صحیح شو که نه اوس غواړم ما په دغه پریویس منت کې چې ما سره کم لیسټ و هغه لیسټ چېرته راولمه د ټیبل 1 ته انسرټ کړم او کوم ځای کې انسرټ کړمه پروګرامونو خانه کې انسرټ کړم دلته راشه څه واخله لوکاپ پروګرام دغه کې ودرېږه او دلته راشه دې نه څه واخله کمبو باکس صحیح شو کمبو باکس به واخلې صحیح ده کمبو باکس ګوره وایي څه شی دی ټیبل دی که کیوري ده ورته وایم چې هر یو وي وایي سورس واخله څه کم ټیبل دی صحیح شو که زه ورته وایم کم یو دی ټیبل نیو لیست دی صحیح شو نه سوري پریویس منت دی ګوره کلیک یس نو تا ته به دلته کې څه راشي لوکاپ به جوړ شي خو دې کې څه راغلی دی
پروګرامونه خو نه دي راغلي که نه څه راغلی نیم راغلی دی پوه شوې د نیم والا فیلډ ماته ښیي ولې ځکه که زه چېرته ټوټل مکمل ټیبل واخلم دې کې 3 واړه فیلډه راځي خو ما سره کاونټ کالم څومره دی یو دی زه ورته یم کاونټ کالم ما سره 3 که لکه نیم پروګرام فیسی که صحیح شو کلیک که یس ګوره هلته راشه یعنې 3 واړه راغلي که نه دي راغلي صحیح ده زما یو په کار دی 3 مې نه دي په کار صحیح نو بیا زه دا پریویس من ټیبل به ډیلیټ کړي چېرته به لاړ شي دلته به راشي ویزارډ ته صحیح شو کم و پریویس منت و که نه ښه کم ریکارډ دی په کار دی اونلی پروګرام مې په کار دی کیوري کلوز که یس دا ګوره SQL کیوري شوله تا سره صحیح ده رن یس که کلیک دا ګوره صرف څه به راشي پروګرامونه به راشي دا نور کالمونه به تا سره نه راځي پوه شو مطلب باندې صحیح مطلب ته سلیکټډ کالم راوستلی شي دلته مونږ 3 ورکړي کاونټ صحیح شو کاونټ یو که نه ګوره تا ته فل شو کي کلیک صحیح ده که نه مطلب ته د یو ټیبل ډیټا بل ټیبل ته څه کولی شي ټرانسفر کولی شي صحیح شو دې 2 طریقې دا طریقې هم ده بل هم ده صحیح شو بله طریقه دا ده ګوره همدغه ټیبل کې فار اگزامپل فرض که دا پروګرام دی زه یې خو یې زه راولم صحیح شو ګوره څه واخله look up ضروري نه چې هغه ځینه وکړي I want to look up value in a table or query مطلب زه ټیبل کیوري کې ګورم نیکسټ وی کم ټیبل کې ګوري پریویس منت کې ګوري یس وی کم فیلډ په کار دی نو ټایم مطلب دغه فیسونه یا پروګرامونه مې په کار دی کلیک نیکسټ وی اسینډینګ ترتیب ورکم که ورنه کم ورته یس ترتیب یې که صحیح شو څه رقم مطلب کم بله خانې بله مطلب نیم پروګرام 3 فیلډونه دې راوځي بس اسینډینګ که ترتیب یې که صحیح شو نیکسټ یې که نیکسټ یې که فینش یې که صحیح شو یس راشه وګوره هماغه طریقې دا اوس ډي اسینډینګ موډ کې موږ هلته اسینډینګ و خو موږ کلیک کړ ډي اسینډینګ شو بې ترتیبه شو صحیح شو نو دا وګوره دې طریقې نه هم ته راوستلی شي که ته پروسیجر وګورې که نه پروسیجر یو هماغه سیم پروسیجر دی د نیم او د پروګرام پروسیجر څه شی دی سیم دی ما د هغه ځینه هم راوسته ما د دې ځینه هم راوستلی دی پوه شو مطلب باندې صحیح ښه بل موږ سره کاونټ کالم دی باونډ باندې درته خبره کوم موږ سره کاونټ کالم دی صحیح شو څه ورکوي کې باونډ کالم کې هم کار وکړو دلته زه راځم پریویس من صحیح شو دا 2 فیلډه به راواخلو مطلب پروګرام شو نیم به ډیلیټ کړو دې ځای نه صحیح کلوز یس کلیک که یس دا وګوره یو فیلډ راغلی که نه او زه ورته یم چې فار ایگزامپل 2 فیلډ دي که 2 + 2 رن یس کلیک که دا ګوره څو فیلډه به شي 2 به راشي که غواړې 3 شو کړي نو 3 فیلډ دلته ته شو کولی شي پوه شي مطلب باندې صحیح ده بل موږ سره بیرته څه شی دی دا هم 1 که 1 فیلډ دي که صحیح بل دی هیډز باره ټاپ ته وایي مطلب ټاپ د دې هیډینګ راشي دا چیرې تا چې ایزنټ کړی دا ورته یس راشي هیډینګ دی کلیک که یس دا ګوره دې بره څه شو کوي ټاپ هیډر چې دا چې دی پروګرام دی تا سره صحیح ده ښه بل تا سره کې کالم ویډ دی د کالم څومره ویډ راوالي 2 انچه کې 3 انچه کې که 4 انچه کې زه ورته یم څومره کوم 2 انچه صحیح سیف که یس دلته راشه دا ګوره 2 انچه شو 2 انچه دا نه دی خو دلته تا ته شوکیا وخته پورې دا نه راولي ځکه هلته کې تا سره د دې کالم ویټ کم دی نو کله چې دې کالم ویټ ته زیات کړي نو هغه ورسره په خپله څه کېږي اضافه کېږي ځکه دا دې نه باندې نه شي وتلی صحیح مطلب یو وخت کې کالم تا سره غاټي خو تا هغه 1 انچ کړی بیا به تا ته 1 انچ کې ښکاري خو چې کله ستا کالم غټي نو هغه ورسره څه کي غټ راځي صحیح شو بل تا سره دې ځای کې څه شی دی list of row په یو قطار کې څومره پروګرامونو پورې لیمټ تا ته شو کړي دا ډراپ ډاون چې کوم راځي ورته مطلب list of row چې څومره راواله 3 راواله 3 نه زیات list of rows مه راواله کلیک که دا ګوره صرف 3 list of rows به تا ته شو کړي صحیح که زه ورته زیات شو کوه 10 پورې شو کوه نو 10 پورې list of rows دلته کې شو کولی شي صحیح دین علاوه بل دا سره لیست ویټ دی د دې لیست سایز څومره دی اټو دی صحیح شو یو خو کالم و صحیح ده که نه یو لیست دی دا ما سره چې ډراپ ډاون لیست راځي صحیح شو زه ورته یم د لیست ویټ چې دی اټو دی زه ورته یم اټو مه کوه 4 انچه که صحیح شو کلیک که یس راشه وګوره لیست ویټ به څومره وي
4 انچه وي پوه شوې اول د کالم سره چې کالم به مونږه مخکې بوته نو دا د ګوره بار د دې لیست راوته اوس صحیح که وایي چې نه اټومیټیک یې کله څه واخله هلته کې اټو صحیح لیمټ ټو لیست ټي که نه وي لیمټ ټو لیست نه مطلب د دې پروګرامونه علاوه هم یو کس دلته کې انټري کولی شي پوه شوې زه ورته یم انټري مه کوئ انټري ته اجازه مه ورکوه صحیح شو همدغه پروګرامونه دي همدغه کسان دي همدغه کسانو کې دننه کار کوه نو دې کسانو کې به دننه کار کېږي که یو پروګرام چینج شي نو ګوره هغه به څه کوي نه پرېږدي وایي د ټیکسټ یو انټر از ان آیټم ان د لیست وایي دغه شی په لیست کې دننه نشته دی تا سره صحیح شو وایي ته دې لیست نه سلیکشن وکړه صحیح ده نو دا دې ځای نه ته کولی شي next تا سره څه شی دی allow multiple value multiple value means زیات ویلو ډبل ویلو پوه شولې ډبل ویلو دلته 2 کالم ورکړي نو ډبل ویلو ته په یو وخت باندې یا دا یو ډراپ ډاون لیست تا ته جوړوي دا ګوره څه انټر کړه ورته دا مې انټر کړه دا مې انټر کړه صحیح شو نو ملټیپل ویلو ته په یو وخت باندې دلته کې انټر کولی شي صحیح که ورته اجازه مه ورکوه ملټیپل ویلو ته دا نه انټر کړي صحیح شو allow value list edit دې کې تغییرات وشي که ونه شي که یې وشي کلیک که تغییرات به کېږي که یې ونه شي تغییرات به نه کېږي list item edit فارم غواړې دغه کوم فارم نه راولې موږ سره ټیبل هم دی کیوري هم ده فارم هم دی پوه شوې نو دواړه به راشي پوه شوې بیا دې کې تا ته وایي شو اونلی را سور دا چې کله په دغه ته موږ واوړو هغه ځای کې موږ سره شته په فارم کې بیا تا ته صرف هغه ټاپ هیډر یې شو کړي که شو نه کړي که غواړې چې رو سورس ټاپ هیډر شو کړي لکه څنګه چې دلته موږ سره و هیډس صحیح شو نو بیا په فارم کې تا ته هغه هیډ څه کوي شو کوي پوه شو مطلب باندې صحیح نو دا موږ سره څه شی و لوک اپ صحیح یس نو هغه نه پس بیا ته دې کې چینجز راوستلی شي ها زموږ ټیبل انشاءالله څه شو ختم شو صحیح د ټیبل نه پس موږ سره څه شی دی فارم دی فارم زموږ صرف په کارېږي څه دپاره ډیزاین دپاره چې زموږ خپل ډیټابیس باندې څه ولګو یو ډیزاین ولګو صحیح ده لکه فار ایگزامپل زه راځم دلته کې نیو ټیبل جوړوم دلته زه لیکم ګوره نیم آی ډي لیکم اول بیا سټوډنټ نیم لیکم بیا فار ایگزامپل پروګرام یې لیکم صحیح شو بیا د دې فیس لیکم صحیح شو دلته د دې فوټو اچوم صحیح شو او د دې اډمیشن انډرسکور ډیټ اچوم صحیح ده نو دا به ما سره څه راځي ډیټ اینډ ټایم فوټو به څه راځي اولی صحیح شو فیس از ا نمبر دا از ا آی ډي اټو نمبر صحیح شو اوس ګوره ریکارډ مې کلوز کړي یس ټیبل 1 په نوم نو پرایمري دا ګوره جوړ شي سره اوس دې کې که زه انټري کوم ګوره دا صحیح نه ښکاري اوس ما ته عکس نه ښکاري صحیح زه کله ته عکس واچوم نو ما ته عکس هغسې نه ښکاري کوم رقم چې زما فزیکلي پکاري لکه هلته کلیک که ګوره پکچر راواخله تا ته نه ښکاري صرف څه ښکاري تا ته یو پیکج په نوم ښکاري صحیح شو او داسې خو زما په کار نه دی صحیح زه ورته یم دا د صحیح سټایل کې راشي نو سټایل دپاره به زه بیا څه استعمالوم فارم به استعمالوم صحیح شو فارم په څو قسمه دی دا ګوره دیز نه شروع دی تر دیزې پورې دی اول ګوره کلیک که هماغه ټیبل باندې کلیک که زه ورته یم دغه ټیبل نه زه فارم جوړوم دلته کلیک او څه واخله فارم واخله فارم واخله صحیح شو دا ګوره فارم به تا سره جوړ شي صحیح ده که نه اوس ګوره دا موږ سره فیلډونه دي هماغه نیم پروګرام فیس آی ډي دا ګوره ټول موږ سره شته که زه فار ایگزامپل دلته کلیک کوم نو ګوره ټول فیلډونه په یو ځای راجمع کېږي سمه ده پوه شوې نو ته بیا چېرته راځې دا د لیاوټ دی ښه دلته ته راځې به ډیزاین ته دا به ته په خپله ډیزاین کوې پوه شوې چې څه رقم ډیزاین د ستا خوښ دی دلته کلیک که زه ورته یم دا فیلډ چې دی دا زه دلته راوړم راوړی کېږي ولې په دې فارم کې یو دا خصوصیت دی که نه چې دا فیلډونه بیا بېرته راوړی کېږي نه دا به که ته خپل په ډیزاین جوړی ته به دا ډیلیټ کوې چېرته به راځې ایډ ایګزسټنټ فیلډ ته به راځې صحیح ایډ ایګزسټنټ فیلډ آی ډي به راخلې دلته بیا ږدې چېرته د آی ډي په کار ده نو ګوره دا آی ډي ته اوس هر پلو ځان ته یوازې موف کولی شي هغه ټول یو بل سره څه شوي دي لینک شوي دي کار نه کوي صحیح ته پروګرام زما دلته په کار ده صحیح ده د دې دا نوم چې دا دې نه ونیسو ورته دا زما د آی ډي سره څنګ کې په کار ده صحیح
فار ایگزامپل ورته وایم چې نیم باید چې دغومره غټ شي او لږ دې سره برابر شي. دا خانې شاته ګورې که نه د دې دپاره نه دي ورکړي چې دغه دی دې کې به ته خپل ډیزاین جوړی پوه شوې مطلب د آی ډي څومره فاصله ده مطلب زه ورته دې سره دا ټچ شي بس دغه لاین برابر راشي. نو ځکه بل فیلډ هم چې بیا چې د لاین سره هم دومره فاصله کې ځکه بیا به زما دغه اندازه به صحیح معلومیږي صحیح ته دا ګوره داسې شي صحیح ده پس دا واخله ورته دا دې فار ایگزامپل دې برابر شي سمه ده. دې نه پس ګوره پروګرام واخله ورته پروګرام دې لاندې راشي صحیح شو دې برابر فیلډ دې څومره شي دومره دې شي صحیح ده. دا پروګرام داسې ونیسه دا ورته پاس راچک که ورته صحیح شو. فیس ورته هم دلته ورته واچوه بیا ورته دلته راشه فوټوز ورته هم دلته واچوه بیا چې فوټو دلته راشي صحیح ده. فوټو ګوره دې په سر باندې دلته کېده صحیح شو. پوه شوې او ورته هم ډیټ چې دی هغه دلته راشي دا ډیټ به لږ شانتې لاندې دا به دې نه نیسي ښه د دې څلور طرف دی کارنر چې ورته جوړ شوی دلته کلیک ورته لږ شانتې پاسې که صحیح ده. نو کوم فیلډ چې څومره هغه په کار هغه به ته برابر صحیح شو. ورته فوټو ورته دلته څنګ کې راوله صحیح ګوره کلوز که ده ستا فارم اوس مینوالي ډیزاین شو داسې کلیک که د هر پلو ته بوتلی شي صحیح ده. اوس رن ستا فارم به څه شي تیار. اوس هم ګوره فیلډونو کې لږ فرق دی دا به تاسو بیا په خپله اټچ صحیح جوړوئ صحیح ده. بره ټایټل کې څه راشي دلته راشه کلیک کړه ټایټل کې څه لیکي فار ایگزامپل ټایټل کې لیکمه مایکروسافټ کمپیوټر انسټیټیوټ اینڈ انګلیش صحیح دا دې ټایټل شو صحیح ده. څنګه لګی کومره سایز کې لګی څومره ډیټیلز کې لګی لګولی شي صحیح شو. کلر څنګه ورکړئ کلر هم هغسې ورکولی شي صحیح ده. دې نه علاوه تا سره دلته کې بیا لوګو ده لوګو خپله کمپنۍ خپل یو لوګو لري صحیح شو. دې ځینه راشه لوګو ور واچوه دلته کلیک کړه ډیسکټاپ کې پکچرز او پکچر کې څه واخله لوګو واخله صحیح شو. غواړې چې دې ته نور هم مطلب لږ شانتې سټایل ورکړي نو دې ته څه ورکړه فریم ورکړه برابر کا او راشه دې نه څه واخله فریم صحیح داسې فریم ورکړه صحیح ده. ګوره رن که اوس دا ورته ته به اډمیشن فریم راشي. اوس فار ایگزامپل ته لګوه لکه نیم څوک دی علي شو صحیح شو. کم پروګرام ته راغی ورډ ته راغی صحیح شو. فیس دومره شو صحیح ده. او دې نه علاوه فار ایگزامپل ډیټ شو صحیح. دې نه پس د دې فوټو شو نو رایټ کلیک څه به واخلئ انسرټ آبجیکټ صحیح. انسرټ آبجیکټ کې کریټ فرام فایل صحیح شو. کلیک به کې دلته فوټو راواخلئ اوکې به کې اوکې فوټو دلته راځي ولې یو خبره یاد وساتئ په ایم ایس ایکسس کې چې دی جی پی جي فوټو نه راځي ښه پوه شوې کم فوټو به راځي بیټ میپ به راځي صحیح. دا فوټو به تا اول څه کې جوړی ایم ایس پینټ کې به جوړی بیټ میپ ته به یې کنورټ کوې هغه نه پس به بیا دا کار کوي ایم ایس پینټ صحیح. اوس ګوره پیس فرام مطلب څوک ډیټابیس کې زه انټر کوم نو د هغه فوټو به ته اخلي لکه څوک انټر کوم دا انټر صحیح. نو د دې فوټو ډیټابیس چې تاسو څومره سایز فوټو ورکړی هغومره سایز مطابق به ته فوټو اندازه خو به تا ته معلومیږي که نه چې فوټو غټ دی ورکوټ یې څه رقم دی صحیح. بیا به څه کې کاپي ټو صحیح شو. فار ایگزامپل ډیټابیس به زه ورکړم ډیټا په نوم دا فوټو شو سیف ګوره کلوز نو دلته راشه
ډیلیټ کا فوټو رائټ کلیک انسرټ آبجیکټ صحیح شو کلیک براوز ډیسکټاپ څه په نوم و ډیټا په نوم صحیح شو اوکې که ګوره اوکې نو هغه فوټو به دلته کې راتلی اوس مې سایز ورکوټ اخیسته سایز د فوټو برابر باخلي صحیح شو دا د کلیک که ګوره اوس دلته ریکارډ انټر کوه نو یو ریکارډ به تا سره څه کېږي ډیټابیس کې انټر کړي اوس پریویس ګورې پریویس ته کتلی شي پوه شئ مطلب موږ ته صرف او صرف فارم یو ښایسته شانتې ډیزاین یو آی ډي موږ مخکې نه په ټیبل کې اډ کړې وه یو ځل پوه شوې یو ځل چې کوم آی ډي اساین چې هغه دوباره نه تکراریږي ټیبل کې موږ نه ټیبل کې ګوره اوس موږ آی ډي دویمه ریکارډ کړه که نه صحیح شو دا ریکارډ ګوره تللی دی ټیبل ته راشه وګوره ټیبل ته دا ریکارډ تللی وینې که زه ګوره د ټیبل نه فرض که دا ریکارډ ډیلیټ کړمه او زه په فارم کې بیا انټري کوم نو کوم نه به شروع کېږي زما آی ډي دریم نو ځکه دا الریډي اساین شول آی ډي هغه کس ته هغه آی ډي ورکړی شو ډیټابیس دا آی ډي مخکې بوتله دوباره هغه آی ډي بېرته نشي راتلی پوه شو مطلب باندې صحیح ده هېڅ ځای کې نشي راتلی ګوره کلیک که ټیبل کې هم آی ډي نمبر 3 شروع کېږي نه ګوره خیال دی داسې کنټینیو به دي صحیح شو بس د دې ځای پورې